من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا. د او خلکو نه منا چې تاسو نه مخکې کوم او هغه تاسو نه په قوت کې ازیوت او په مال او اولاد کې هم زیوت. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. هغه فائدہ اوچاته کړله خپل حصینا او تاسو به هم فائدہ اوچتوي خپل حصینا لکه څنګه تاسو نه مخکې خلکو خپل حصینا فائدہ اخستی ده او تاسو به داخليږي په هغه ځایونو چې کوم ځایونو ته هغه داخل شوي دي. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنيا والاخره. دا هغه خلک دي چې د دوی عملونه په دنیا او آخرت کې ضایع دي. اولئک هم الخاسرون. دا خلک په نقصان کې دي. الم یاتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. ویل هغه ته خبر د هغه خلکو چې دغه مخکې تیر شوي دي رغله نه ده، د قوم نوح، د قوم عاد، د قوم ثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفقات او د ابراهيم عليه السلام قوم د اصحاب مدين او د هغه کلو چې کوم کلی او په چټکړي شوي دي. اتتهم رسولهم بالبينات. هغه ته رسولون واضح دلیلونه سره راغلي دي. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله په هغه باندې ظلم نه دا کړه بلکې هغه په خپل ځان باندې ظلم کړه. اردو کې ترجمه كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا. उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं वो ज्यादा ताकतवर थे तुमसे और माल और औलाद के हिसाब से तुमसे ज्यादा मालदार थे. फस्तमताउ बिखलाक़िहिम फस्तमतातुम बिखलाक़िकुम कमा इस्तमतअ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िहिम व ख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ाज़ू. तुम फायदा उठाओगे अपने हिस्से का, उन्होंने फायदा उठाया अपने हिस्से का, सो तुम भी अपने हिस्से का फायदा उठाओगे जैसा कि तुमसे पहले लोगों ने अपने हिस्से का फायदा उठाया और तुम दाखिल होगे, घुसोगे वहां पे जहां पे वो घुसे हैं. उलाइक हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा व उलाइक हुमुल खासिरून. ये वो लोग हैं कि इनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो चुके हैं और यही लोग खसारे में हैं. अलम यातिहिम नबउल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़ौम नूह व आद व समूद. क्या उनके पास उनसे पहले लोगों की खबरें नहीं आई, कौम नूह की, आद की और समूद की. व कौम इब्राहीम व अस्हाब मदियन वल मुतफिकात. और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम की और अस्हाब मदियन की और उल्टाए जाने वाली बस्तियों की. अततहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात. उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलीलें लेकर आए. फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून. सो अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया लेकिन उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है. कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम. दीन मखकी दे मुनाफिकीनो जिक्र चलीगी په غزوه تبوک کې منافقینو څه زداو هغه وکړلو. نعوذ بالله د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم شهادت پورې منسوبې هغه جوړې کړلې، ټوکې ټکارې نخرې په صحابه کرام پسې په حضور اکرم صلی الله علیه وسلم پسې وکړلې. نو الله رب العزت هغه هول بیانوي. څټه آیات کې مودا ویلو چې هغه دی پاره نار جهنم خالدین فیها وهي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب. دا خلق په جهنم کې چی جهنم ته بچي او د سیاسو بو ته ملوي کی څنګه به نه ختم هوله والا عذاب. نن الله رب العزت یان دغه منافقینو تیای خو اوس وتا خطاب کوي براه راست. دي ته کوم دا کنه د عربی په اسلوب کې دي چې صنعت التفات. صنعت التفات دي چې وسړي سره ته د ماضی د تیر شوی زمانه په انداز کې د غایب په انداز کې خبرې کوي او بیا एकदम کوم دا د خطاب په انداز کې هغه خبره شروع کی. لکه قرآن مجید کې الله رب العزت عبس وتولى دا سورات تا نو دی کی کوم دا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته یې موقع کې پیغمبر علیه السلام هغه سره نو ستو دی مشرانو سره د کفارو مشرانو سره د دعوت هغه وتویر کولو. نو دی کی کوم دا عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ رانو وتلو دا په سترګو باندې نبی ناو. نو دا کفرون کوم سردارون دا ډیر کراکجن و ډیر کبرجن. دا پیغمبر علیه السلام ته دا یلی و چې موږ سره تکلا غاږیږي د شټم کې بغاږیږي چې دا خور غریبون دغه ته ویلو چې لگا بگا خالق دا لگا بگا خالق به موږ ته نه راولي دي ځای ته موږ سره څنګه کېږي ته به بیل وي سره. نو اوس پیغمبر علیه السلام هغه کینولې دي خبرې سره کوي دي چې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه وتل. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم لک خپاغه نشول واخه نبی نه وخت نه و پاتې چې چوک نو ستې چوک نه هغه خدای ته پیغمبر علیه السلام وی بیلا. نو دوه راتلو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په خبرې لک خپا شو ته تاسو مو پویا کړی زیره دغه مو سره نو ستې بیمار سي دا کبرجن خالق دي یو ورې دی مو دین تر نو دی بیا خپل دغه دغه قبر وزي خو یو ورې مو ته پرېږ دی ته زی لګو. نو دا دعوت یې وکړ. نو پیغمبر اسلام وخت ټیم کې لګ داسې خپاغه نشول دا ټنډه شوم کړل پیغمبر علیه السلام. نو الله رب العزت بیا وتا
د عبس وتولى. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي چې تو ټنډه شومه کړه او مخ ته داسې وړولو. ان جاءه الاعمى. اوس پیغمبر علیہ السلام ته الله رب العزت خطاب پاندوس کې نه بلکې الله رب العزت دا فرمایي چې اخسړی ټنډه شومه کړه او مخ یې وړولو. اخسړی نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم. ان جاءه الاعمى. هغه سړی په دې باندې دا ټنډه شومه کړه چې یو نبی نه وته راغللو. هغه نه بعد الله رب العزت एकदम انداز بدلای. وما يدريك لعله يزكى. اوس پوری اخسړی نه هغه نه بعد الله رب العزت فرمایي وما يدريك لعله يزكى. اے نبی صلی الله علیه وسلم تو ته څه پاتې ده کدای شي د کوم شرایط راغللو دی باندې تو نصيحت اثر کړه او پاکیزه شو دا خبر جن دي دا څه کولای. نو دي دا صنعت التفات نه چې کله ته یو سړی ته د غایب پاندوس کې خبرې کوي एकदम چکم دا کنه. اوس دي چې الله رب العزت انداز کوي. ورسته ایتونو کې المنافقون والمنافقات وعد الله تعالی منافقین سره دشي وعده کړی دا چې تاسو به جهنم سزا د تدیر کوم. منافقین د سي خالق او دي چې ته فرمایي چې کلذین من قبلکم. هغه خالق چې د تاسو نه مخکې تیر شوی دي اوس تاسو خبره هغه تر ورله خطاب ته ورسره چې تاسو هغه خالق لکه څنګه تاسو نه مخکې کوم خالق وو مغانه منا اطوار او انداز مدي. چنانچه مفسرین دي چې حدیث شریف نقل کړه دا. اوس الله رب العزت ګورو ته فرمایي چې تاسو لکه څنګه مخکې خالق گمراه وو او مغانه منا کوم دا کنه مغار رويشته تاسو واره. چنانچه حدیث شریف نقل کړه د مفسرین دي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي خلاصہ دی حدیث شریف دا چې تاسو به امغه تور طریقې اختیاروي لکه څنګه تاسو نه مخکې خلکو اختیار کړی وي لوس پلوس او الويشتي پالويشتي مطلب بالکل سیم مغو په قدمونو به چله. لوس پلوس الويشتي په الويشتي نه مراد انداغه ده چې بالکل امغه کارونه وکای. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حتی کې یو سړی کچيري په لیارې غټ مانس کې لګیا وي خځې سره کورولای کړی وي نو تاسو به ایمغون ناکل کوي مغان نه تاسو واکای او که هغه دی غریبي په سروي باندې غور باندې نوتلی وي تاسو باندې وځي. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیا انده حدیث شریف څخه نقل کړو نو دای و فرمایلو چې دا متپاتی نشته ده چې تاسو به د هغه ولا ټول حرکتونه خو تاسو کوي چې مخکې امتونو کوم کړی دي مغه حرکتونه به ټول کوي خدا البته متپاتی نشته ده چې تاسو به د سخی عبادت کوي کنه کوي. نو مخکې ویلو چې بني اسرائیل کوم دا هغه سخای ځون ته جوړ کړو به مغه عبادت کول. نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نور خو ټول کارونه تاسو مغه کوي چې کوم مخکې يهودو نه سره کړی دي خو البته دا متفاتی نشته ده چې هغه سخای به تاسو جوړ کې کنه به کې جوړدار ده نشته نور خو هر کور کوي مغه نه. چنانچه دي چې الله رب العزت فرمایي چې ګوره هغه خلک متبوکلل حالانکه كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا. هغه تاسو نه په طاقت کې ازوت هغه تاسو نه په مال او اولاد کې ازوت څومره لوی طاقتونه لوی بادشاہ فرعون نمرود همدان من لوی تهذیبونه دي ګنداره تهذیب دي اشوري تهذیب کلدانی تهذیب بابلی تهذیب لوی تهذیبونه چاینا تهذیب دا لوی تهذیبونه لوی بادشاہ لوی آثار دی هغه پوتې دي ګوره په مصر کې احرام مصر داغه پوتې دي په برازیل کې په ارجنټاین کې د مخکې تهذیبونو لوی آثار پوتې دي لوی منارې جوړې کړې دي په بابل کې لوی ډینګ منارې جوړې کړې دي هغه متعلق ځنادار چیز کړی دا هغه مناره ده خلک یې والله عالم خو پاته خو نشته و یې دا هغه مناره ده چې دا نمرود جوړ کړی و چې کوم دا کنه خدای په سره کوشتي کاو زکه سره کوم خدای نه دا ابراهيم عليه السلام یې کنه ذکر. نو بهرحال نو دا لوی منارې جوړې کړې دي چې او ساينس کوم ځای ته ورسېدلو چې سټلایټ نه کوم دا کنه زمکه کې زر هغه غاز لون دي کوم دا کنه هغه اننه معلوموي چې پټرول شته کنه شته ګیس شته دي چې کنه شته هغه معلوموي خو احرام مصر رزونه اوس پورې معلوم نکړل چې دای جوړ څنګه کنه د دومره لوی تبه چې هغه 150 ټن یو تبه ده دا تبه دي نه 450 فوټ چک ده هغه زمکه نه 450 فوټ چک ده د 400 فوټه د تبه هغه تر سولې څنګه ده اوس پورې په دې ټکی هغه نه دی کو دنيو تفتیشونه وکړل خو هیڅ پاتې نه لګي د دې لیولینګ څنګه کړه دا دومره سیده ده دومره هغه زمانه کې ګوره د پیټي نه وی او یو شاید هغه نو چې کوم نن زمانه کې کوم هغه دی د لیول ولا ګوره هغه چې د مسترونی کوم استعمالي هغه یو بو ولا کتراس ورکی دا شایون یو شای نو
هغه نه باوجود دا احرام مصر دوره لیول دا هغه یې چې کني داس ک لګ غني کوګ واکنه دا غتابه نه تم کړي څومره زلزلې راغلي څومره طوفانونه تیر شول څومره سیلابونه په دغه ایریه باندې تیر شول ځکه چې دریای نیل وسره نږدې ده دریای نیل کې لوی طغیانې لوی سیلابونه راغلي خو دا ټس نه مس نه شو دومره عجیب کمال دی هغه په هغه کې کړه دا انجینیرینګ الله رب العزت دا ته فرمایي چې تاسو نه قابل خلک تیر شي یا وای پر رسول تاسو اوسه پوریا نه پوهیږئ دا څنګه کړی دي دا کمالات الله رب العزت فرمایي چې ما تبوک لګ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم هغه خپل حصے نه پیدا وخستله مطلب خپل ژوندۍ کوم د تیر کړه خپل مزي وخستله خپل خوندونه وخستله دا تاسو والا لګیا خپل خوندونه د خله ته سمزغته تیریږي د حرام او د حلال تمیزونه منشتوري وخستم کلذي خازو هغه زيوت نو وتلو کوم زيتا اما هغه زيوت تاسو انا وځه لګیا ته کوم زيو باندې مغون وتلی دي مطلب کوم سروای ته وتلی دي تاسو هغه سروایو ته نوځي مراد نه تشبیه د څکنی هغه کوم کارونه کړی دي تاسو سیم هغه کارونه راخستي دي اولئک حبطت اعمالهم فی الدنيا والاخره دغه خلکو عملونه په دنیا او آخرت کې ضایع دي اوس علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه دی کې فرمایي چې د دنیا کې عملونه زې کولای څه مطلب شو او آخرت کې څه مطلب شو آخرت ولا خو ظاهر ده آخرت کې عملونه زې کولای مطلب دا چې کړي د دنیا کې څه ارڅ کړي دي کني کې کړي دي هیڅ ثواب مو بنشته او دنیا کې زې کولای مطلب دا چې دنیا کې دغه دومره هغه وکړلې مهنتونه وکړل دا پیسې وګټلې چنانچې د منافقین څخه دا ګوره مدینه کې اول راج یاندغو د اوس د خزرج او د يهود کوم درې قبایل بنو نذیر بنو قریظه او بنو قینقاع دا دغه غاټ قبایل اټول راج په مدینه باندې دغه پنځو قبایل څکله صحابه کرام زیاتن اجمعین روغلو مدینه تش مکینه تش لوس راغلی یو جوړ جمع کې راغلی الله رب العزت کلا مسلمانانو دین طرف ته توجه وکړه او د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم ولا ژوندۍ تیر کړله نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم اماغونه دولت وخستلو اماغه مدینه چې هغه باندې راج دغه پنځو قبایلو دغه په اقلیت کې شو مسلمانانو ته ټول دولت ټول بازار باندې ټول مدینه باندې دغه راج تجارت یې دغه په لوس کې کاروبار دغه په لوس کې دکانونه دغه روب داب دغه اماغه خلک منافقین ذلت لوړلو انداغه اولئک حبطت اعمالهم فی الدنيا دنیا کې دغه عملونه ضایع شو دنیا کې هغه کوم مهنت کړو او نه لوړلو د دولت په ځای فقر روغللو او د عزت په ځای ذلت په روغللو دنیا کې وتا دا سزا ملي آخرت کې به ملويږي د بل آیت کې الله رب العزت فرمایي علم یاتین نبؤ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ویل تاسو ته د مخکې قومونو د نوح علی السلام قوم د قوم عاد د قوم ثمود د ابراهیم علی السلام قوم دغه خبرونه نه دی راغلي د ابراهیم علی السلام قوم څوک دا هغه قوم دا چې ابراهیم علی السلام ورته پیدا شو یعنی د نمرود ولا کوم قوم خو مفسرین بلکې تاریخ کوم دا کنه دی باره کې بالکل خاموش تا صدا دی ابراهیم علیه السلام کوم قوم نمرود ولا نمرود متعلق صرف روایتونو کې دوره پر خبر راغلی دا چې دی کوم پیزا وادي ته یو هغه نو سورنو وتلو نو بیا دی کوم دا کنه خپل سار به خپل هغه ویلو نور خلکو ته بیا ویلو چې دا کپاره ته په چپل وای چې لک سکون ته ملويږي دغه ځای به نه ورکه بزیدو یا میوسو یا بل څه هغه مچ وچی شو خو هغه به کوم دا کنه پیځ کې نه وته بزیدل ور وتلو نه نو په چپل په ویلې کپاره ته هغه مرش پالو اوس دی هغه د کوم څه شو دی هغه کوم متعلق بالکل تاریخ او خود خاموش تا چې د کوم ارکیالوجیست دی هغه ډېر تحقیقات کړی دي هغه ته څه زیاته اندازه نه لګیږي چې د کوم سره وشو څه د کوم څنګه تابوش ولو سپو وشولو د باندې مخالفین روغللو او د علاقې فتح کړل د خلک وترلول مړی ګډ کړلو چې شپو شو که سیلو پرولو خدای سیلابونو د څه اثر نشته دی هغه کې چې سیلوب رغلوي البته کیدای شي نور کو اقوام په غالب شوی ځکه چې دا قدیم ترین قوم حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نه تقریبا 4000 سال مخکې خالق دغه کوم بابلی تهذیب نو دا د بابلی تهذیب ولا خالق نو بهرحال الله رب العزت دغه متعلقات دومره اشاره دي چې کړی دا چې د قوم ابراهیم مو تبو کړاو د نمرود متعلق روایتونو کې شته چې هغه سره خدا مال وشو قوم سره څه وشو هغه متعلق تاریخ خاموش ده واصحاب مدین او د مدین ولا څه کوم دا کنه د شعیب علی السلام قوم دغه واقعیا ان شاء الله تفصیل سره بیا هغه کې رچی دا ولسمه سپاره کې موس لسمه کې ان شاء الله لګ پوتې ده والمؤتفقات او هغه کلی څه پرچات کړي شي دینه مراد قوم لوط ته
د لوط علیه السلام ولا کوم قوم دا په اردن کې پته کېدلو دغه سدوم او عموره دا غاړ شهرونه الله رب العزت متداسره وخستلو چاته کړلو او په چټ کړلو اکلی او په سمکه رلړ کړلو د سه پوخ هغه خو نشته پاته نشته دا او البته ځنه خلک دا یې د کوم ځای کې نن سبو غدا دا بحر میت سوته ای دا ډډ سین وته ای په اردن کې او په یوه حصہ اردن کې دا یوه حصہ اسرائیل کې دا نو یې ځکه ني هغه کلی چې کوم دا کنه په دی باندې د کې نه ورمنډلې دي چې مخکې سمندر نه ویلي چې سمندر اوسه د عجیب غني معاملې دا چې ارڅلور طرف ته خشکی دا مانځ کې سمندر دا نو دا یو د دنیا او جوبا غني دا ځکه چې سمندر چیته نه چیته ملوي سیډونو سمندر سره نو دوی یو پلان د ملو ارڅلور طرف ته کوم دا کنه خشکی دا او مانځ کې دا ډېر سی دا سمندر دا او به انتهایی کوم دا نورې د هغه ولا وبټو کوي د سمندر ایدی ولا او به 10% د نور سمندرونه زوته ټوکا ده نو د دې متعلق خو لکه ساينس خدا نه مني چې یا زبونه یا چی کنه وای مو اسلامي هغه کوم دا خلق دا یي چې دی سمندر مانس کې کوم دا کنه امغه کلی ور هغه شوی دي ور ډوب کړی شوی دي او دا مخکې وچوا بیا دی هغه ډوبول واجنه هغه نه بعد دی چې او بر وتلی دا ځکه اوس دی دریابه کې دی سمندر دغه حصے کې ډوبېږي نه چیشه انسان څور کې هغه شي بس ورکه داسې کینا لسونه ورکه داسې هغه کا پهلو کا نه ټوټو پېینا اکثر خلک نن سبا ته یوټیوب باندې دنیا ویډیو ونی بس اسرائیلیون يهوديون چې کوم دا ویرشي سیال سپاټو ته د خدي قیاس لغړی پغړی چې کوم دا غناو د ویرشي دا نه مناور کې پرتوي نو بهرحال دا الله رب العزت دا متعلق فرمای اتتهم رسولهم بالبينات دا ټول کومونو ته رسولون روغللو خدغه دیغه تکذیب وکړلو فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون مو چې سره ظلم نه کوي انسان خپل ځان سره ظلم کوي مو کله کله وری الله رب العزت نعوذ بالله هغه وکو ګلاونه وکو چې خدای پوکا مو سره د زیاتای وکو الله رب العزت چې سره زیاتای نه کوي چې خپل ځون کې نظیر دوړو کې ته خپل ځون کې خپل پته ولګيږي چې مو کې کومي غلطي راکې مو ډیر ګرامي الله رب العزت مو سره ډیر انصاف کوي ډیر رحم معاملې مو سره کوي او مو بالکل نه سمبليږي چې کله محتاج شو بیا الله ته سجدي کوو بیا الله ته سوال سره کوو چې لګنه ریلیف ورته ملو شي لګنه سکون ورته ملو شي بیا مغا ایمو حرم کری مغا زیتای مغا ظلم الله د متنی کمنته کې